یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا په هوټل کې او یا په بس کې د قرآن کریم تلاوت لګول او اوریدل څنګه دي؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې د قرآن کریم اوریدل پر هر چا باندې واجب دی، لیکن د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې خبرې کول او شور جوړول او په بل کار باندې مصروفه کېدل دا د کفارو یو علامه وله. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د قرآن کریم تلاوت شروع کو، ابو جهل به وخپلو کسانو ته ویل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن وایي تاسو شور جوړوئ په هغه وخت کې. نو بیا به چا سیټیانې ویلې، چا به لاسونه ټکول او چا به خبرې په زوره باندې شروع کړي چې دا قرآن کریم څوک وانه وري. لہذا قرآن کریم که په راډیو کې وي او که په بس کې که په هوټل کې وي، په هر ځای کې چې قرآن کریم ویل کېږي هلته به هغه ناست کسان ټول غوږ ورته نیسي. په دې کې د قرآن کریم بې حرمتي راځي چې انسان قرآن کریم په هوټل کې لګولی یا په بس کې لګولی او هر سړی په خپل کار باندې مصروفه وي. داسې ځای باید د قرآن کریم تلاوت نه وسي. په دې کې د قرآن کریم برکت نه بلکې بې حرمتي راځي. نو لہذا که چیرې تاسو د برکت دپاره د سهار په وخت کې یا په بل وخت کې په خپل ګاډۍ یا بس یا هوټل کې تاسو د قرآن کریم تلاوت لګوئ، نو په هغه وخت کې د ټول کسان متوجه ورته کښېني، ټول کسان دي هغه ښه په توجه باندې اوري.